د تقسیم کیس چلیدو د 2012 نه د خپل پلار حصص چې کوم دی د سرکار په تر باندې د بیلولو لپاره ما یو درخواست وکړو او هغه چلیدو په ایسی عدالت کې هغه په دې کې فیصله وکړله. هغه ټول هر څه تقیمې هغه ټول شیونه کټ شول. کیس کمپلیټ شو 2015 کې. په هغې باندې چې کوم دی وارنټي دخل وواته. بیا پکې نور کسان راغلي چې یک طرفي دي دغه دي. بیا د هغوی سره کیس چلیدو تر های کورټه پورې چې کوم دی زما حق کې فیصلې راغلي. اوس چې کوم دی هغې کې ما بیا دوباره سرسبزدګۍ لپاره دغه وکړو چې جي زما دا وارنټي دخل دی دوباره شروع شي. هماغه کسان کوم چې ما سره دې کې کیس کې چلیدلي دي هغوی بیا رالل او بیا یې د ایسي سره چې کوم دی دغه ورکړله د درخواست ورکړو چې زموږ خلاف یک طرفه ده. ایسي تنګي چې کوم دی هغه ټوله کاروایي وکتله او د هغې مطابق د هغوی هغه یک طرفه خارج شوه ځکه چې هغه ټول دغه دا دي فیصله جات شته دی په دې دغه باندې ما سره مجبور دي. هغه کسان رالل ADC سره اپیل وکړو د یک طرفې ماتولو لپاره. اوس هغه یک طرفې ماتولو لپاره هغه اپیل کوي. ADC قیصر کونډي چې کوم دی په 14/7/2025 کې په هغه لپاره کمیشن مقرره کړي. یو سړی غواړي چې بل ما په دې کیس کې داخل کړه. هغه چې کوم دی د کیس داخلولو په ځای باندې دغه لپاره دغه کوي دا کمیشن مقرره. کمیشن خو بدله اله مقرریږي چې دی یک طرفه ختم شي ایسي ته لاړ شي. دی به باقاعده درخواست کوي د هغې لپاره. ما ADC صاحب ته وویل چې بھائی دا شی دی غلط دی خو په دې کې ریډر AC3 اجاز ځکه چې دا کیس د هغه د پلار خلاف هم دی. ظریف خان نوم دی په دې کیس کې شامل دی او داسې چې کوم دی د ماما زامن دي هغوی د ADC کم چې ریډر دی حامد هغه سره چې کوم دی دغه کړی دی او زما دې کیس کې دا قسمه دغه کړي دي. 13 سال وشو زما دې کې چې کوم دی وارنټي دخل د 2015 نه سټارټ دی د اوسه پورې ماته دا دغه ملاو نه شوله. زما دا کیس چې کوم دی بیا د سره کوي او بیا دغه کوي. نو دا یو ناانصافي ده چې خلک به پیسې ورکوي او په پیسو په ذریعه باندې به چې کوم دی دا قسمه فیصله جات کېږي په 400 کې. نو زما د اعلی چارواکو نه اپیل دی چې بھائی ماته د انصاف میلاو شي. په دې کې د ټولې محکمې چې کوم دی دغه وکي. په دې کې د چیف جسټس های کورټ پېښور عتیق شاه صاحب نوم زه چې کوم دی دا دغه کومه چې بھائی دې کې د هغه فیصله ده د های کورټ د 23/12/2024 چې هغه زما د تقسیم ته ټیک ویلی دی. ADC صاحب رالګي او د هغه فیصله ختموي. نو که دا داسې دا کسان د هغه فیصلې خلاف به سپریم کورټ ته ځي. دوی سپریم کورټ ته لا نړل او دلته چې کوم دی ADC صاحب ولا چې کوم دی دغه کوي. نو که دا انصافي نو ټیک ده. زما مطلب دا دی چې چیف جسټس سپریم کورټ نه هم دا دغه دی چې بھائی زما دې کیس کې دغه وکړي. زما د چیف سیکرټري نه هم دا دغه ده او زما د ټولو محکمو نه دا دغه دی چې زما دا کیس کې وکتلی شي او ماته د انصاف میلاو شي. 14 کاله وشو. په 14 کاله کې چې کوم دی ما د خپل پلار نیکه جایداد چې کوم دی هغه ما بیل نه کړی شو. نو لنډ او مختصر خبرې دغه ده. اوس دې کې فیصله جات دي چې تاسو څه قسمه دغه زمانه غواړئ هغه چې کوم دی اویلیبل دي ما سره. زه تاسو ته ټول ریکارډ شو کولی شم د هر عدالت فیصله د هر دغه. نو دغه زما ریکویسټ دا ځمکه چې کوم دی تحصیلي تنګي کې ده موزه زیام کې ده 28 کنال چې کوم دی دا زما د پلار وراثتي حصه ده او دا زما کیس هم د تره په نوم باندې دی د تره زامنو په نوم باندې. خو چونکې هغوی دلته د ځمکې خرڅې کړي دي چا سه یې په سټامونو کړي چا سه یې څه کړي دي او زما حصې هم دغه کړي ځکه چې هغه سره جایداد ډېرو قبضه کوي ما سره لږ. نو دا په موزه زیام کې ده تحصیلي تنګي کې ده. تا سره په موقع ځمکه شته؟ ما سره په موقع 4 جریبه پټی شته دی. 16 کنال پټی ما سره په موقع موجود دی.
دا بقایا پټه ما سره نشته لکه باره کنال د سره تقریبا 12 کنال پټه چې کم دی دا ما سره کمې دي دا وی تر دې خرڅ کړی دا مې تر خرڅ کړي دي بالکل څه مطالبه دي زما مطالبه دا لرم چې بای ماته خپل حق ملاو شي زه به 14 کاله خو ما تېر کړه اوس بیا به 14 کاله دغه کوم هغه مې بېرته لیږي هلته او بیا راباندې د سره کیسونه دغه کوي دا 14 کاله زما خواري چېرته لاړه د دې عدالتونو دا فیصلې کوم خوا لاړې په دې د ایس یا ډي سي په عدالت کې کم خلک په دې کې مداخلت کوي په دې کې مداخلت ایجاز کوي حامد دی دا دواړه لیډران ملاو دي فیصله دوی پور لیکلې ده دا ډي سي صاحب دستخط کړی ده خو دا فیصله دې دواړو په شریکه لیکلې ده او د دې دغه نه جوړېږي چې دوی د مطلب دا قسمه فیصلې دغه کوي لیکي ځکه چې دغه سپریم کورټ فیصله ده عتیق شاه صاحب دې انتقال ته ټیک ویلې اوس که دا ډي سي د انتقال ختموي نو دا بیا ختمولی شي دا به سپریم کورټ ختموي د های کورټ فیصله به سپریم کورټ ختموي نو دوی اوس دلته چې کوم دی دا دغه کوي نو زما دغه درخواست دی چې دې کې دغه وشي انکوایریز وشي او ماته د انصاف میلاو شي زه خو راځم به تاریخونه به کوم صرف تاریخونه خو نه دي که نه کوم خلکو نومونه چې تاسو ولې د دې خلاف درخواست یا شکایت تاسو بره یا ډي سي یا کمشنر یاره د دې دغه خلاف خو ما یو درخواست دغه کړی چې جی دا د کیس کې ګوتې وایي ډي سي صاحب ته مې ورکړی خو په هغې څه خاص قسم دغه رانه لرله او دې کې چې کوم دی د اجاز خلاف ما یو درخواست ورکړی خو په هغې باندې څه هغوی ویل چې دا پروف غواړي نو پروف خو دغه پروف دی چې بھائی پلار یې پکې شامل دی د ماما زامن یې پکې شامل دي ترې شامل دی د تره زامن یې پکې شامل دي دې کیس کې دغه پروف دی د دې نه علاوه بل څه پروف ولا زه ورکړم ٹھیک شو